Assalamualaikum. Today we will explain poliomyelitis or polio. Nan ji zomungam topic te na gade munga sa poliomyelitis. Nan mamunga che kamne no zan badi bimari mane poyo che da poliomyelitis che kamne da munga sanga bimari da sada warda che kamne no khala polio bimari che kamne no hum waize ka che da munga da polio virus da wajna lagi bade wada mane wata polio warda che kamne no khala hum wai da polio virus da wajna che munga sa kama bimari lagi na munga sa poliomyelitis da او تدې د وجه نه خلکو باندې چې کوم بیا فالج راځي ځکه چې پولیو وایرس چې کوم نه زمونږ په نرو سیستم باندې حمله کوي ځکه چې دا تاسو ته ما د چپټر په سٹارټ کې چې کوم نه ویلو پولیو وایرس باره کې مې تا شارټ کټ غون کې خبره کړو ونن مې ډیټیل سره وایو چې د مونږ څنګه چې کوم نه نرو سیستم چې کوم نه هغه مونږه سره خرابای مطلب د دې کاز چې کوم نه هغه مونږه سره ټرانسمیشن سره د مونږه سره په کم ځای کې سیمټمز دي ټریټمنټ علاج سره او پریونشن د دې نه بچ کوم نه مونږ ځان څنګه بچ کوو نو راځي چې او پیژنو پولیومایلایټس چې دا مونږ څنګه بیمار ده نو څنګه چې تاسو ما وایي چې دا مونږ لا پولیومایلایټس چې کوم نه اولي وایو ځکه چې دا مونږ چې کوم پولیو وایرس دا غیر د وجه نه چې کوم نه پیدا کیږي او دا زیاتره چې کوم نه دا چې کوم ماشومان نو پولیومایلایټس نو څنګه چې تاسو ما وایي چې خلک وته ساده چې کوم نه پولیو بیماری وته چې کوم نه هم وایي او دا د څه د وجه نه کاس کیږي This disease is caused by polio virus. دا بیماری دا ډیزیز دا پولیومایلایټس دا چې کوم نه د څه د وجه نه پیدا کیږي دا چې کوم نه د پولیو وایرس د وجه نه چې کوم نه پیدا کیږي صحیح ده انکوبیشن پیریډ ته چې کوم نه مونږه انکوبیشن پیریډ چې کوم نه سره مطلب ته د مونږه سومر ټایم پیریډ د انکوبیشن مطلب دا لکه چې هغه ټایم چې په کم ټایم کې تا ته چې کوم نه پولیومایلایټس یا پولیو بیماری تا ته اوسي او هغه ټایم سره علامات چې کوم نه ظاهر شوي نه نو هغه ټایم پیریډ ته چې کوم نه مونږه انکوبیشن پیریډ وایو نو دا یا چې کوم نه د 7 days now while the 14 days of for چې کوم نه ته مونږه انکوبیشن پیریډ یا چې کوم نه د 15 days now while چې 35 days of for مونږه ته د انکوبیشن پیریډ چې کوم نه راځي مطلب د اورازو نه والے چې در سوال له سورازو پورې چې کوم نه هم ته د انکوبیشن پیریډ کې د مطلب تا ته بلا بیماری لګیدل خو ته بس علامات چې کوم نه ظاهر شوه د دې نه بعد به ظاهريږي آیا چې کوم نه د 15 له سورازو نه والے چې در 15 او سورازو پورې ته د هم انکوبیشن پیریډ کې د مطلب چې په دې راځو کې پتا ته دا پته نه چې ماته چې کوم نه دا پولیو بیماری چې کوم نه شوی دا پولیومایلایټس راته چې کوم نه شوی دی نو مطلب دا دی چې دا انکوبیشن پیریډ دا مونږه ساده سه ټایم نه دا مونږه ته د بیماری داسې ټایم پیریډ دی چې په دې ټایم کې مونږ ته دا بیماری شوی دا بیماری ایکسته شوی او د دې څخه خاص علامات چې کوم نه ظاهر شوی نو دې ته مونږ چې کوم نه انکوبیشن پیریډ وایو دا دوه قسم چې کوم نه په کتاب کې راغلي دي چې اکثر سب پیشنټ په مونږه داسې ورځونه والے سوال لسرازو پورې چې کوم نه هغه کې علامات نه ظاهر شي آیا سب پیشنټ داسې چې کې 15 لسرازونه والے در 15 ورځو پورې چې کوم نه هم هغه علامات پکې لا نه ظاهر شوي او دا بیماری ورته شوي نو هغه ټایم ته موږ سوال چې څه ټایم کله دا د بیماری د علامات نه ظاهر شي او دا بیماری شوي هغه ته کوم نه موږ انکوبیشن پیریډ وایو هغه ټایم پیریډ ته اوس چې کوم نه وایو د دې ټرانسمیشن مطلب دا لګان چې دا څنګه ټرانسمیټ کیږي دا چې کوم نه څنګه بل کسته لګي ته ټرانسمیشن چې کوم نه څنګه کیږي نو دا پولیومایلایټس ټرانسمیشن چې کوم نه انداز کیږي کنه چې occur through contact with mucus or phlegm of infected person د دې ټرانسمیشن څنګه کیږي د دې ټرانسمیشن د څه په ذریعہ باندې کیږي چې کله هغه کوم انفیکټډ پرسن دی مطلب کوم کس ته چې دا پولیومایلایټس شوی دی دا بیماری ورته چې کوم نه شوی دا نو چې کله دا هغه میوکس هغه تاسو په کنټیکټ کې راشي هغه تاسو چرته و ځانګيږي ستاسو سم نه نه شي یا دا هغه چې کمپلین دی مطلب دا هغه چې کوم بلغم دی هغه چې کوم نه تاسو په کنټیکټ کې راشي دا غي د وجنه چې هغه ته دا بیماری شوی دا پولیومایلایټس دا چې کوم نه تاسو هم کې دی شي دا چې کوم نه موږ دا ټرانسمیشن چې کوم نه دا طریقه را د دې د وجه چې کوم نه موږ څه کېږي دا چې کوم نه موږ سره ټرانسمیټ کېږي میوکس چې کوم نه دا موږ سره دا واټر لیکوډ څنګه نه دا شان چې کوم نه په ریسپایریټری ټریک کې چې کوم نه هم او په زموږ ډایجسټیو ټریک دی نو باقي کې چې کوم نه هم راځي صحیح ده نو د میوکس او د بلغم مطلب د فلیم د وجه نه چې کوم نه دا بیماری څه کېږي دا چې کوم نه ټرانسمیټ کېږي بل کسته بل چې کوم نه ته ټرانسمیشن چې کوم نه څنګه هغه کنټامینیټډ فود اینڈ واټر په ځای باندې کېږي مطلب چې کوم ګنده اوبه دي یا چې کوم نه ګنده خوراک دی دا غي د وجه نه چې کوم نه هم ته ټرانسمیشن چې کوم نه کېږي پورا مطلب دا تاسو ما ویلی و
باډي کې زمونږ چې کم ګنده سیزونه پاتې شي کنه نه په هغه کې چې کم نه وارسز موجود دي لکه زمونږ جسم له کم نه څه انرژي ولا پکار وا څه خوراک ولا چې کم نه پکار وا هغه چې کم نه زمونږ جسم واغسته خو چې کم دا ویس مټیریل کم ګنده سیزونه پاتې شي دا د جسم چې کم نه خارج چې مونږ بیا د لویو بولو او د وړو بولو په ذریعہ باندې چې کم نه خارج او صحیح ده نو هغه مونږ څه سیزونه دي هغه چې کم نه مونږ دا ګنده سیزونه دي نو په دې کې چې کم نه مونږ دا وارسز چې کم نه موجود دي نن د دې د وجه نه چې کم نه هم تا ته کې دی شي که هغه واړه بول یا لوی بول سره ستا چرته د هغې د وجه نه چې کوم دی دا د پولیو میلایټس چې کوم دی نو کیدی شي او هغې طریقې ته چې کوم دی نو مونږ څه وایو چې لکه دا ګندګي چې کوم دی زمونږ لاس سره ونښلي مطلب مونږ سره ونښلي بیا لاس او د خولې په ذریعه باندې چې کوم دی زمونږ جسم د دننه ځي د هغې ته چې کوم دی نو مونږ پیکل اورل روټ ورته چې کوم دی نو وایو دې طریقې ته چې کوم دی نو مونږ څه وایو پیکل اورل روټ پیکل اورل روټ چې کوم دی نو مونږ هغې طریقې ته وایو چې په کومې طریقه باندې دا ګندګي چې کوم دی دا زمونږ جسم ته چې کوم دی نو داخله شي نو هغې ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ پیکل اورل روټ چې کوم دی وایو پیکل مطلب هغه ګندګي یادوي اورل مطلب د خولې په ذریعې سره او روټ مطلب هغه لاره راسته یادوي صحیح ده چې دا ګندګي کومې طریقې سره چې کوم دی نو ستا لاسو په ذریعه باندې ستا د خولې په ذریعه باندې چې کوم دی ستا جسم د دننه لړه چونګیا کې خو وارث دي ظاهره خبره ده چې تا ته به چې کوم دی دا بیماري برده چې کوم دی بیا لګي ځکه چې په دې کې مونږ دا وایرسز دي دا پولیو وایرسز دي پکې دا به چې کوم دی دا ټرانسمیټ شي ښه نو دا خو چې کوم دی نو مونږ څنګه ټرانسمیشن دا پولیو وایرس چې کوم دی څنګه ټرانسمیټ کېږي یا مطلب مونږ چې کوم دا پولیو میلایټس بیماري ده دا چې کوم دی څنګه ټرانسمیټ کېږي ښه اوس ایریاز اف ایگزیسټنس ان باډي دا چې کوم دی نو زمونږ په جسم کې چې کوم دی نو کم ځای کې دا پولیو وایرس څنګه پولیو وایرس مونږ ته پولیو میلایټس چې کوم دی پیدا کوي مطلب دا پولیو بیماري چې کوم دی پیدا کوي کنه نو دا زمونږ په جسم کې چې کوم دی نو کم ځای کې اوسېږي صحیح ده نو پولیو وایرس that enter the body چې کله دای باډي ته چې کوم دی نه را دننه شي through mouth د خولې په ذریعه باندې and reaches the throat reaches مطلب چې ورسي the throat زمونږ چې کومه ګله ده هغې ته چې کوم دی نو ورسي چونګېدل لکه خو مونږ چې کوم دی نو پیرنکس چې کوم دی نه لګېدلی دی نو په دې وجه باندې دلته چې کوم دی نو مونږ پیرنکس ټکي چې کوم دی نو استعمالوو ښه نو وګوره چې کله دا پولیو وایرس تا باډي ته چې کوم دی د خولې په ذریعه باندې چې کوم دی نه انټر شي او بیا چېرته ورسي بیا چې کوم دی د پیرنکس ته ورسي صحیح ده په دې باندې پوه شو چې کله پیرنکس ته ورسي نو آلسو ملټیپلایډ نو دی چې کوم دی دلته کې ځان ملټیپلای کړي مطلب دی دلته کې اوسېږي او ځان چې کوم دی نو سیوا کوي نو وګوره د پولیو وایرس چې کوم دی دا زموږ په جسم کې چې کوم دی کم ځای کې اوسېږي دا چې کوم دی د پیرنکس چې کوم دی اوسېږي مطلب دلته کې اوسېږي او دلته کې ځان ملټیپلای کوي مطلب دلته کې چې کوم دی نو د ځان نمبر چې کوم دی سیوا کوي د ځان په شان چې کوم دی نور وایرسز چې کوم دی نو پیدا کوي ښه په کوم ځای کې په پیرنکس کې ښه اوس چې کله ملټیپلای شي after پیرنکس نو اوس هلته خو ملټیپلای شو اوس د هغې نه بعد د پیرنکس نه بعد د وایرس انټر دا وایرس چې کوم دی نه داخل شي چېرته بلډ اینډ لیمپ بلډ ته او لیمپ ته چې کوم دی څه شي دا وایرس ورته چې کوم دی داخل شي کوم وایرس ورته داخل شي دا پولیو وایرس ورته چې کوم دی داخل شي چې کله دی ملټیپلای شي په پیرنکس کې صحیح ده نو بیا دی چېرته داخل شي دی چې کوم دی نو بلډ او لیمپ ته چې کوم دی داخل شي ښه دا بلډ او لیمپ څه څیزونه دي دا دواړه چې کوم دی نو مونږ ټرانسپورټ میډیم دي نو دا بلډ او لیمپ چې کوم دی دی مونږ څه کوي دی چې کوم دی نو مونږ مټیریل وړي نو بلډ چې مونږ څه کوم مټیریل وړي نو دی مونږ ځان یو سیستم جوړ کړی دی چې هغې ته مونږ بلډ سرکولیټري سیستم وایو چې په دې کې زمونږ دا بلډ څه کېږي دا پکې چې کوم دی نو سرکولیټ کېږي نو په دې کې دا بلډ څه چل کوي دا بلډ څنګه مونږ خو چې دا دواړه مونږ ټرانسپورټ میډیم دي نو مطلب چې دا بلډ مونږ ټرانسپورټ میډیم دی چې ټرانسپورټ میډیم دی مونږ څه وړي نو بلډ کیریز ګیسز دا مونږ ګیسونه وړي لکه فار ایگزامپل اکسیجن شو او کاربن ډای اکساید شو دا مونږ څوک وړي دا مونږ دا بلډ وړي هارمون دا شان هارمون هم چې کوم دی نو مونږ څوک وړي دا بلډ چې کوم دی وړي فوډ خوراک یا نیوټریشن هغه هم چې کوم دی نو مونږ دا بلډ وړي دا شان ویسټ مټیریل وغیره مونږ چې کوم ویسټ مټیریل چې پاتې شي هغه هم څوک وړي هغه هم چې کوم دی دا بلډ یې ټرانسفر کوي نو په دې وجه باندې دا بلډ چې کوم دی نو مونږ یو ټرانسپورټ میډیم دی دې نه علاوه نور څیزونه چې کوم دی نو هم دا بلډ چې کوم دی څه کوي ټرانسپورټ کوي او دا لیمپ چې کوم دی نو څه څیز دی دا لیمپ هم چې کوم دی تا ته ما وویل دا مونږ یو ټرانسپورټ میډیم دی مطلب چې دا مونږ چې کوم دی څه کوي مټیریل چې کوم دی نو ټرانسپورټ کوي نو دې مونږ دلته کې مونږ ټرانسپورټ میډیم کوم یو دی هغه مونږ دا لیمپ دی دا لیمپ مونږ چې کوم دی نو څه ټرانسپورټ کوي نو کیری لیپډز اینډ WBC مطلب
واټ بلډ سیل دا لیم چې کوم دی دا مونږه چربي یعنې لیپډز ګوره فیټس چې کوم دی چربی ته ویلی شي او لیپډز چې کوم دی دا مونږه ګروپ دی چې په دې کې دا فیټس دا پکې ټول راځي صحیح ده د فیټس چې کوم ګروپ دی هغې ته مونږه لیپډز وایو ښه نو دا لیم چې کوم دی مونږه څه کار کوي دی چې کوم دی دا لیپډ وړي او مونږه چې کوم واټ بلډ سیلز دی دا چې کوم دی نو وړي نو په دې وجه دا مونږه چې کوم دی نو ټرانسپورټ میډیم دی صحیح ده نو دا خو خیر دا پوینټ ما دلته کې تاسو ته کلیر کو چونکې دا دلته کې شته نه او دا مې درته ځکه کلیر کو چې کله هغه وارث هلته کې ملټیپلای شي سیوا شي او بیا چېرته داخل شي دا د بلډ او لیم ته داخل شي نو بلډ او لیم څه کار کوي دا څه سیز ته وایي نو هغې باندې مې تاسو پوه کړه اوس چې کله بلډ او لیم ته داخل شي نو بیا څه چلو شي after that they enter the spinal cord د دې نه بعد چې کوم دی د spinal cord ته چې کوم دی نه راواوړي اوس spinal cord چې کوم دی څه سیز دی spinal cord چې کوم دی دا زمونږ د central nervous system چې کوم دی نو حصه ده central nervous system دا spinal cord چې کوم دی نو مونږ ته دې حصه او بل چې کوم دی نو برین دی یو چې کوم دی نو برین دی او بل چې کوم دی نو مونږ ته spinal cord دی دا spinal cord مونږه څه سیز دی دا چې کوم دی نو مونږه د central nervous system حصه ده د دې نه بعد دا وارث چې کوم دی چېرته انټر شي دی چې کوم دی نو spinal cord ته انټر شي ها اوس هلته کې داسې چلو کې ویر ایټ ډیمیج موټر نیوران هلته کې چې کوم دی دا موټر نیوران چې کوم دی ډیمیج کې د چا د central nervous system نو ځکه مونږ په سټارټ کې چې دا پولیو وارث څه چل کوي دی چې کوم دی زمونږ په nervous system باندې چې کوم دی نو حمله کوي نو وګوره په nervous system کې چې مونږ څه کوم موټر نیوران نو څه چلو که په هغې باندې چې کوم دی نو حمله وکړه ګوره د موټر نیوران چې کوم دی نو کار سره لکه فرض که ګوره دا تاخه چې کوم دی نو central nervous system دی او دا چې کوم دی دا تاخه څه مسلز دي صحیح ده دا تاخه څه مسل دي او دا تاخه چې کوم دی نو سنس آرګنز دي ها دا سنس آرګن دي صحیح ده مونږه چې کوم دی نو 15 سنس آرګن دي لکه مثلا زمونږ چې کوم دی نو سترګه شوه ژبه شوه غوږ شو پوزه شوه سکین سرمن شوه دا 15 چې کوم دی نو مونږه سنس آرګن دي نو دی چې کوم دی نو مونږ څه میسج څه کوي هغه چې کوم دی نروس سیسټم ته وړي خو دلته کې چې مونږ ته څوک میسج وړي نو هغه څوک دی هغه مونږ نیوران دی نیوران څه کار کوي خو دی مونږ میسج وړي که نه نو دلته د سنس آرګن نه چې میسج راځي د نروس سیسټم ته نو د کومو نیورانو په ذریعه باندې راځي د sensory neuron sensory neurons دلته کې چې کوم دی نو مونږه sensory neuron چې کوم دی انوالو وي چې هغه ته د sense organ هغه میسج چې کوم دی چېرته راړي هغه central nervous system ته راړي ښه اوس چې دا central nervous system ته د sensory neuron نه دا میسج الي نه دلته کې ځان د نور نیوران چې کوم دی استعمالي کوي چې هغې ته associative neuron چې کوم دی نو ویلی شي یا ورته چې کوم دی نه inter neuron ورته هم ویلی شي ښه نو associative neuron څه کار وکړي هغه چې کوم دی د sensory neuron نه چې کوم دی دا میسج والي او د central nervous system دی ورکړي چې central nervous system نه ورکړي او هغه فیصله وکړي نو هغه به واپس اوس جواب لیږي چې دا واپس جواب لیږي نو هغې کې به هم نیوران استعمالېږي نو په هغې کې کوم نیوران استعمالېږي په هغې کې چې کوم دی نو موټر نیوران استعمالېږي موټر نیوران نو چې دا موټر نیوران دا میسج راړي مثل دا نو ظاهره خبره ده تا ته ما وویل چې دا پولیو وایرس په څه باندې اټیک کوي دا په دې موټر نیوران باندې اټیک کوي چې په موټر نیوران باندې اټیک وکړ نو دا د موټر نیوران چې کوم دی ډیمیج کړه هغې دله خراب کړو نو چې هغې دله خراب کړو نو مسل ته په میسج څنګه راځي چې مسل ته میسج نه راځي نو هغه مسل به چې کوم دی ستا کار نه کوي فرض که دا چې کوم دی نو ستا لاس دی دلته نه چې کوم دی نو میسج وړي نیورانس کوم نیوران وړي سینسري نیوران هلته ته کوم نیوران علي associative neuron ته علي هغه یې دماغ له ورکړي مطلب sensory central nervous system له ورکړي بیا هلته نه چې کوم دی نه چا له ورکړي موټر نیوران له ورکړي نو هغه موټر نیوران چې کوم دی هغه میسج راړي زموږ د مسل ته چې کله ستا موټر نیوران ډیمیج شي هغه خراب شي د پولیو وایرس د وجې نه میسج چې کوم دی نه راځي نو ستا مسل ته به میسج نه رارسي چې مسل ته میسج نه راځي مثلا ستا د لاس ته میسج نه رارسي ستا د لاس په څه شي دی به چې کوم دی دغه شان پاتې شي دی به چې کوم دی نو خراب شي مطلب دی به چې کوم دی نو کار نه کوي چې کار نه کوي نو خلک وایي شل شو یا خلک وایي پالج ورته وشو نو د دې د وجې چې کوم دی نو پیرالایسس پالج چې کوم دی نو هم کیدی شي ښه نو پوه شئ په موټر نیوران باندې ښه نو وګوره چې ستا په موټر نیوران باندې حمله وکړه نو کاز اف پیرالایسس دا موږ پیرالایسس چې کوم دی نو هم کاز کوي مطلب چې د دې د وجې نه چې کوم دی نو پالج هم لګي نو پالج کې څه چلو شي خو موږ چې مسل هغې چې کوم دی کار پرېښودی ولې کار پرېښودی ځکه چې موټر نیوران چې کوم دی نو کار نه کوي ښه موسټلی irreversible او دا زیاتره چې کوم دی نو موږ څه irreversible مطلب دا دی که نه چې یو پیره ستا موټر نیوران کار پرېښوده بس دی بیا کار پرېښودی دا چې کوم دی بیا ریپیر کېږي نه د دې بیا دوباره ریپیرینګ نه کېږي چې دا بیا چې کوم دی دوباره سم شي نو په دې وجه باندې موږ زیاتره چې کوم دی irreversible صحیح ده څه irreversible دا موټر نیوران کله موږ څه خراب شي او موږ څه پیرالایسس پالج چې کوم دی نو پیدا شي نو په دې وجه باندې هغه چې کوم دی نو بیا نه ښه کېږي ښه نو دا خو موږ چې کوم دی نو هغه ځای و چې تاسو ته ما وویل چې دا پولیو وایرس موږ چې کوم دی نو په کوم ځای کې ښه
اوس سیمټمز ته دې چې کوم دی نو علامات وایو مطلب دا دی که نه چې تا ته پولیومیلایټس چې کوم دی نو اوس هم تا ته به څه علامات چې کوم دی ظاهرېږي تا ته به څنګه پته لګي چې ما ته پولیو بیماري شوې ده نو لومړنۍ خبره پکې دا ده چې بریتنګ پرابلم تا ته به چې کوم دی نو په ساه کې مسله پیدا کېږي ولې به ورته په ساه کې مسله پیدا کېږي ځکه muscle that control the breathing چې کوم مسل ستا دا breathing چې کوم دی کنټرول کوي دا ته چې ساه الی انهلیشن او ایکسهلیشن کوي دا چې کوم دی نو ستا کنټرول ساتي چې دا مسل دی دا ستا کنټرول ساتي نو موټر نیوران ډیمیج اف مسل نو دې مسل دپاره خو خپل موټر نیوران دی او دا پولیو وایرس څه چل کوي د موټر نیوران باندې حمله کوي هغه چې کوم دی نو ډیمیج کوي چې موټر نیوران یې دله ډیمیج کړه نو ستا د مسل دپاره چې کوم دی نو بیا د کوم ځای نه میسج را رسي چې میسج ورته نه را رسي نو ستا چې کوم دا مسل دی دا په کومو ذریعو سره چې ته ساه الی چې هلته دننه چې کوم دی نو مونږ ته پریشر زیاتېږي او کمیږي د هغې په وجه باندې مونږ چې کوم دی نو انهلیشن او ایکسهلیشن چې کوم دی نو کوو چې ستا موټر نیوران خراب شو نو مطلب ستا مسل کار پرېښود چې ستا مسل کار پرېښود نو خامخا بیا به ته ساه نشي اخیستی ساه کې به ورته چې کوم دی نو مسله پیدا کېږي ښه یو علامت پکې چې کوم دی دا شو بل پکې چې کوم دی نو ویټ لاس وزن به دې چې کوم دی نو کمیږي ویکنیس کمزوري به درته چې کوم دی نو محسوسېږي دا شان پیرالایسس اف مسل ان لیګز اینڈ ارمز ستا ته به چې کوم دی نو پالش لګي د څه پالش به درته چې کوم دی لګي د لیګز پالش به درته لګي او د ارمز زمونږ چې کوم دا بازوګان دي دا ځایونه دې ته چې کوم دی نو ارمز ویل شي د دې پالش به درته لګي او زمونږ چې کوم لیګز دي ټانګ یې د دې پالش به درته چې کوم دی نو لګي صحیح ده د څه د وجې نه د پولیو وایرس د وجې نه ولې به لګي ځکه چې د ستا موټر نیوران چې کوم دی نو ډیمیج کوي ډیمیج موټر نیوران مطلب موټر او د ان مطلب نیوټران ښه بل سیمټم علامت مونږ دا یو شو چې په دې کې به دا چل کېږي ښه بل نیکسټ انایبل ټو موو ته به چې کوم دی ته دې قابل نه چې ته وګرځېده چې کوم دی نو حرکت وکړې یا ستا یو مسل چې کوم دی نو حرکت وکړي نو دا مونږ چې کوم دی ته د پولیو بیماري مطلب د پولیومیلایټس چې کوم دی نو سره علامت دی ښه نو کم څیزونه به چې کوم دی نو ستا حرکت نه کوي لیګز زمونږ چې کوم ټانګې دي دا به چې کوم دی حرکت نه کوي فوټ کمی چې خپې دي دا به چې کوم دی نو حرکت نه کوي دې ته فعالې جوړ شي موټر نیوران ورته میسج نه راړي دا شان ارم زمونږ چې کوم بازوګان دي دلته کې چې کوم دی څه چل کېږي دا ځایونه چې کوم دی نو کار پرېږدي نو خلک ورته بیا چې کوم دی نو فعالیت وایي ولې کار پرېږدي ځکه چې په موټر نیوران باندې پولیو وایرس چې کوم دی حمله وکړه موټر نیوران کار نه کوي چې موټر نیوران کار نه کوي نو هغه مسل څه چلو شو هغې چې کوم دی نو کار پرېښوده او دا شان تم زمونږ چې کومه دا غټه ګوته ده نو په دې باندې چې کوم دی نو څه چل دی دې ته هم خپل موټر نیوران دي او چې دا پولیو وایرس پرې اټیک وکړي او موټر نیوران کار پرېږدي نو ستا ګوته به کار پرېږدي بیا خلک څه وایي دا ګوته دې ته چې کوم دی نو پالش شوی دی ښه دا د څه د وجې نه دا ته ما وویې ډیو ټو موټر نیوران ډیمیج ځکه چې موټر نیوران چې کوم دی ډیمیج شو دا خو مونږ هغه سیمټمز دا مونږ څه علامات اوس پر دې مونږ څه علاج څنګه د دې به چې کوم دی نو مونږ علاج څنګه کوو چې کله تا ته دا پولیو وایرس یا پولیومیلایټس درته چې کوم دی نو وشي ښه انټي مطلب خلاف او وایرل مطلب مونږ د وایرس دپاره استعمالوو نو مطلب چې مونږ څه داسې ډرګ یا څه داسې میډیسن چې کوم دی نشته چې هغه مونږ ته د وایرس خلاف چې کوم دی نو استعمال کړو بل د دې نه علاوه چې کوم دی نو مونږ دغه شان دوايانې استعمالوو چې د دې د وجې نه چې کوم دی نو درد مونږ څه پیدا کېږي مطلب دا له پولیو وایرس د باندې اټیک وکړ موټر نیوران چې کوم دی ستا کار پرېښود مطلب ستا مسل کار پرېښود د هغې د وجې نه چې کوم درد پیدا کېږي د هغې دپاره څه چل کېږي د هغې دپاره چې کوم دی دوايانې استعمالېږي نو هغې ته مونږ چې کوم دی نو پین لیورس چې کوم دی نو وایو دا شان چې کوم دی نو وینټیلیټر چې کوم دی نو استعمالېږي وینټیلیټر څه ته وایو وینټیلیټر د اکسیجن چې کوم دی نو هغه ماشین د هغې ته ویلی شي دا کله استعمالېږي ان کیس اف بریتنګ دا چې کوم دی د بریتنګ پرابلم په کیس کې چې کوم دی استعمالېږي مطلب تا ته ما وویې په دغه کې مې درته وویې چې دې نه چې کوم دی څه چل کېږي زمونږ چې مونږ دا کومه ساه الو نو دا مسل چې کوم دی نو هم خرابېدی شي ځکه چې موټر نیوران خو د دې دپاره هم وي که نه چې دا کار پرېږدي د هغې دپاره بیا مونږ څه استعمالوو د هغې دپاره مونږ بیا چې کوم دی نو وینټیلیټر چې کوم دی استعمالوو د اکسیجن هغه ماشین چې کوم دی نو استعمالوو خو علاج یې چې کوم دی نو شته نه صحیح ده دا صرف هغه د درد دپاره اکسیجن مسله ده درته د ساه مسله ده د هغې دپاره هغه ماشین چې کوم دی نو استعمالوو دا شان څوک به چې کوم دی نو هارټ ویټ ways for relieving muscle pain چې کوم دی د دې لپاره خلک چې کوم دی نو تولیه استعمالوي د دې مطلب دا دی که نه چې خلک وړه غوندې تولیه راوالي او هغه چې کوم دی ګرمه کړي او چې هغه کوم ځای درد کوي نو په هغه ځای باندې چې کوم دی کېږدي نو هغې ته هغه چې کوم ځای درد کوي او مثلا هغې ته چې کوم دی نو مونږ ریلیوینګ مسل پین وایو مطلب چې هغه ځای چې کوم دی هغه درد کم کړي درد د کمولو دپاره خلک چې کوم دی نو هغه تولیه لونده کړي مطلب ګرمې کړي لږ او بیا په هغه ځای باندې چې کوم دی څه کړي کېږدي ښه دا علاج چې مونږ
علاج ګوره پراپر علاج شته نه، خو صرف لکه چې کوم درد شو یا چې کوم څه مسله پیدا شو نو هغې دپاره خلک چې کوم نه بس دوایان استعمالوي. دا شان artificially shoes for feet د خپل لپاره چې کوم نه artificially بوټان چې کوم نه استعمالېږي. artificial مطلب انسان کا بنایا ہوا، نو مطلب دا یو کس ته چې کوم نه پیرالایسس ورته وشو، پالج ورته وشو، مطلب بس پالج د څه وجه نه کېږي، خو دغې د پولیو وایرس د وجه نه کېږي که نه موټر نیوران چې کوم نه نو کار پرېږدي، بیا مسل کار پرېږدي، نو پالج خلکو ته وشي. د هغې دپاره چې خپه کار نه کوي، د هغې دپاره artificially بوټان چې کوم نه نو استعمالېږي. صحیح ده چې هغه مخ په چې کوم نه نو کار پرېږدي. ښه دا شان چې کوم نه نو orthopedic surgeries if needed. orthopedic surgeries چې کوم نه نو د هغې ضرورت چې کوم نه نو هم کېدی شي، مطلب چې هغه هډوکي هغه ځای چې کوم نه نو اپریشن وکړي یا هغه جوان مونږ چې کوم جوړ دی چې هغې څه چل وکړي، د هغه ځای چې کوم نه نو اپریشن وکړي، نو د دې ضرورت پکې چې کوم نه نو هم راپېښېدی شي. نو دا چې کوم نه نو مونږ هسې علاج چې د پولیو میلایټس، نو مطلب دا چې داسې پراپر علاج نشته، پراپر علاج چې کوم نه نشته، صرف تا باندې څه درد راځي، مسله درته پیدا کېږي یا چې کوم نه خپلې کار پرېښودی، د هغې دپاره بوټان استعمالولو. صحیح ده، نو صرف دا علاج کې چې کوم نه مونږ راځي، نور څه پراپر علاج چې کوم نه نشته. ها اوس د دې پریوینشن دی نه به چې کوم نه مونږ ځان څنګه بچ کوو، نو چې به مونږ باندې وایرس اټیک کوي، د وایرس لپاره ښه خبره دا ده چې ته مخکې نه چې کوم نه ویکسین وکړې. اوس حکومت والا چې کوم نه ویکسین شروع کړی دی، کورونه په کورونه هم چې کوم نه ګرځوي، سکولونو ته هم راځي، او ډېر خلک چې کوم نه ناپوهې نه پوهېږي، نو څوک وایي بیا بچي وایي نه کېږي، څوک وایي کمزوري کېږي، 2 کاله پس به چې کوم نه مړ کېږي، به د ځان نه پکې خبرې راوباسي، ولې چې پوهېږي خو نه اصل کې دا ویکسین د څه لپاره کېږي، خو دغه د وایرس خلاف کېږي. ولې چې وایرس در باندې یو پیره اټیک وکړه، نو بیا ستا چې کوم نه کار خراب دی، بیا چې کوم نه دا ښه کېږي نه، نو د دې د وجې نه چې کوم نه ویکسین کېږي. نو د پریوینشن حفاظت سره چې مونږ ته د وایرس نه، د بیمارۍ نه به مونږ ځان څنګه بچ کوو، مطلب د دې بیمارۍ نه به ته ځان څنګه بچ کړې، خو د دې وایرس نه به ځان بچ کړې که نه، د وایرس نه به ځان څنګه بچ کړې، د هغې لپاره به ته چې کوم دی ویکسین کې. نو ګوره ویکسینیشن چې کوم دی پکار دی چې ته چې کوم دی ویکسین وکړې، نو دا ویکسین ستنې چې کوم دی خامخا لګول پکار دي، او more than 90 effective، مطلب دا دی چې تا ویکسین ولګول نو دا د 90% نه سوا هم چې کوم نه اثر غورځوي په تا باندې. صحیح ده، تا باندې به چې کوم نه بیا څه چل کېږي، وایرس په در باندې چې کوم نه په اسانتیا سره اټیک نه کوي، ځکه چې ویکسین څه کار کوي، زموږ امینوټي مضبوطوي. چې ستا امینوټي مضبوطه کړه، نو تا باندې بیا وایرس چې کوم نه داسې زر در باندې چې کوم نه اټیک نشي کولی، ځکه چې ستا به پوځیان، ستا به WBC به چې کوم نه مضبوطه وي، نو ویکسین کوئ. صحیح ده، ویکسین چې کوم نه دا لازمي چې د وایرس نه چې کوم نه بچ شي. نو امید ساتم چې دا خو مونږ سره ونننی ټاپک چې مونږ چې کوم نه په دې باندې ځان کلیر دا پولیو میلایټس چې کوم نه مونږ څنګه بیماری وه، او دا د کوم وایرس د وجې نه پیدا کېده، دا چې کوم نه د پولیو وایرس د وجې نه پیدا کېده، د دې ټرانسمیشن څنګه کېږي، دا منتقل کېږي څنګه، کوم ځای کې په جسم کې چې کوم نه اوسېږي، او دا د دې علامات سره د دې بیمارۍ علاج سره، او د دې لپاره پریوینشن سره، مطلب مونږ به چې کوم نه ځان څنګه بچ کړو. امید ساتم چې دا پوینټس به چې کوم نه کلیر وي. اوس اخره کې کوېسچن تاسو نه لاره که نه، که تاسو دا ویډیو غور سره کتلي او ځان مو چې کوم نه پر پولیو میلایټس به د بیمارۍ باندې چې کوم نه پوه کړي، نو تاسو ماته دا ووایئ که نه دا پولیو وایرس چې کوم نه د څه د وجې نه لګي، او بیا پولیو وایرس د وجې نه چې کوم نه مونږ ته کومه بیماري لګي، او به تاسو په کمنټ سیکشن کې ووایئ. بل ویډیو راتلو پورې مونږ له اجازت راکړئ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر واحسن الجزاء.